په زرهاو کلونو وشو چې په هره زمانه کې څومره ایجادات کېږي د هغې وضاحت په قرآن او حدیث کې موجود دی. مولوي صاحبانو ما په دې باندې پرون څه خبره کړې وه چې یو زموږ د قرآن کریم نظریه ده د ساینس متعلق د ایجاداتو فلکیاتو په باره کې یو خبرې غلطه نشي ثابتېدلی. ټولې دنیا ته موږ چیلنج دی. قرآن پرې د حدیثو باره کې وضاحت کومه. ډاکټر مورس بوکایي په نوم باندې دا د یو مشهور شخصیت تیر شوی دی. دا د شاه فیصل صاحب چې باچا تیر شوی د ذاتي معالج و. دا چې کله دلته راغی نو د باچا به کله ضرورت پېښېږي چې دا راوغواړو دا خپل هوټل کې ناست و سعودي عرب کې. د یو میاشت دلته تېره کړه نو ده ویل چې هسې ناست یم قرآن کریم د دغه ترجمه یې راواغسته انګریزي. نو ده به انګریزي ترجمه کتله نو دې کې دا د فلکیاتو باره کې به چې کوم دغه راتله دله به یې خوند ورکړو ځکه هغه خپله ساینسدان و خوند یې ورله ورکړو. دا مطالعه کوله بیا داسې شو چې دا لاړو دغه ته واپس خپل دغه ته لاړو. بیا د بایبل نه خو څه خبرې لکه زموږ مسلمانان که پروفیسران هم دي ګوره ماشاءالله په قرآن باندې پوهېږي خو د قرآن استدلال به په ځان تابع کوي د قرآن تفسیر د خپل ځان نه کوي. بیا د مفسرینو اقوال ته ترجیح نه ورکوي. دوی نه پوهېدل عقل پسې ځي که نه په هغې نه متاثره شوي دې ځي کې دغه حمیدیم ګمراه شو. دا منیر شاکر هم اوس روان دی د خیره لږ وخت پس به دا امریکا کې ناست دی ولته نه به ټنګی او د اسلام خلاف به کار کوي. الله دې ولله هدایت وکړي مسلمان دی او موږ پې خفه کېږو چې عقیده خرابه شي او بیا سبا آخره کې د دنیا 2 ورځې ژوند دی بیا به جهنم کې پروت دی. هغې څه مطلب. نو مولوي صاحبانو هغه ډاکټر صاحب چې بیا چې هلته بایبل ته لاړو د بایبل بیا دغه چې کتل د بایبل عبارتونه بیا چې کتل هغه به د فلکیاتو خلاف و. لکه د دوی دا نظریه چې یله مرکز ځمکه ده نو ځمکه خو مرکز نه دی مرکز خو د نور د وګرځولو مرکز اوس سره شته نه اوس خو دا نظریه ده. نو ده بیا کتاب ولیکلو ما سره شته پی ډي اف کې بیا ما بل دا کړی دی. هغه د اسلام قرآن بایبل اور ساينس ډېر بهترین د اسلام وضاحت دی ډاکټر صاحب کړی په خپل غټ انګریز دی. بیا د امام بخاري رحمت الله علیه په 100 احادیث راجمع کړو. ګوره زله یوازې قرآن نه احادیث هم الحمدلله د ویل چې ما 100 احادیث د فلکیاتو په باره کې راجمع کړل صرف 2 حدیثو باندې زه اعتراض کوم. ډاکټر حمید الله صاحب رحمهم الله اوس په پاتې دی ډېر هغه یو د احادیثو په نامه یو کتاب هم لیکلی دی نو مې ذهن نه راته ووتو هغه باندې دا اعتراض وکړو. هغه ملته لندن کې نو ده ته ویل چېرې زما په 100 احادیثو کې دا 2 احادیثو باندې زما اعتراض دی. د 2 احادیثو باندې نور نو د 2 باندې اعتراض دی. یو هغه حدیث دی چې دا د اشربوا من ابوالها والبانها دا حدیث دی چې تاسو میتیازې اوس کوئ نو میتیازو کې خو شفا نشته. یو د مچ د وزر په باره کې چې دا پریوځي په دې کې شفا ده او په بل کې څه شی دی په دې کې بیماری وي وای په دې 2 اعتراض دی. نو دا ډاکټر صاحب حمید الله رحمهم الله ورته ډېر ښایسته جوابونه وکړه. هغه ورته ویل ګوره موږ د میټرک د 9 او 10 په د ساینس په کتابونو کې دا ویلو چې یو ساینسدان یو ځل تجربه وکړي بل ځل تجربه وکړي درېم ځل چې تجربه وکړي دا 50% صحیح شي وای بس بیا ضرورت نشته چې څلورم ځل وکړي به دا 100% صحیح شو. نو 100% خو د تجربه نه ده کړې که نه 100% به ولې صحیح ګڼي. خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ 100% به ولې صحیح ګڼي. په کار ده چې 100% تجربه وکړي به 100% وګڼي وایي او دا صحیح ده. نو وایي تا چې 100 حدیث راواغستل 100 تجربې دې وکړې نو دا 2 کېدای شي ستا په ذهن کې نه راځي نو دا 2 هم صحیح دي خو ستا په ذهن کې به نه راځي. ته د دې 2 پوجه په 100 څنګه اعتراض کې پاټن بیا باندې هغه ډاکټر سره ومنله بالکل دا خبره صحیح ده. بیا ورته راغو دغه په باره کې د میتیازو د اوښ د میتیازو څکلو په باره کې نو ورته ویل چې دا یوه بیماري ده او دغه ورته د یو بل فلسفي د یو انګریز د کم چې دا مورخین دی او کم چې دا سفر کوي سیلانیانو د یو کتاب حواله ولا ورکړل. ده ویلې وایي زه چې کله دې صحرا ته لاړم هغه ځایونو کې بیماري لګېږي داسې یو بیماري داسې یو نوم یې د ذهن ما لیکلی هم د ځان ته هغه ذهن نه موضوع ته هغه بیماري چې ولګېږي سړي ته خېټې وپړسېږي په سړي باندې. دا چې کله دلته لاړو دلته دا بیماري دلته ولګېدله دا واپس چې کله خپل لندن ته لاړو ډاکټرانو معالجان ته لاړو چې بهی زما د دې علاج وکړئ زما د بیمارۍ هغه ویل یار دا خو داسې لاعلاجه بیماري دا نشته دی. البته دا بیماري چې چېرته تا ته لګېدلې ته واپس هلته لاړ شه کیدای شي هغوی سره خپل څه داسې یو د څکلو د ترتیب وي د دوایي وي خپله بعضې خلک خپل علاجونه خپل کورني علاجونه کوي. مولوي صاحبان دا د قدیم زمانې نه را روان دي. دا سړی واپس لاغو دا سیلانی او دا مورخ واپس راغی هغه ته الته چې راغی هغه چې تپوس وکړو دا چې چا سره میلمه و د چې ځان له کوم خادم رابیلي ولې هغه چې وکته چې رنګ دې جړ شوی دی خېټه دې پړسېدلې دا څه مسله رمان شوې ده. وایي د دې علاج تاسو سره شته بالکل شته دی دا یې ولېږلو هلته د وایي ته به د دې اوښانو په دا کې بس غوجل کې بس هملې باړ کې
او امتیاز یو دا بس کی یو هفته چې دا علاج کو ټیک ټاک شو واپس چلاړو هغه چې کله ورته دا حواله پیش کړل نو ډاکټر مجاوزي د مچ په باره کې ورته حمید الله رحمت الله علیه ویل چې ګوره دا خو ته د دې ته خو ساينسدان استا ته خو د دې دغه نباتات او د دې حشراتو په باره کې ستغه نشته کې دې چې چلته داسې مچان وي کې دې چې چلته داسې هغه وخت کې داسې دغه چې هغه کې سوا په یو کې شفا او په بل کې او دا اوس ساينس هم ثابت کړه به ورته د هغه جدید ساينسدانانو دغه ورکړي چې په دې بعضي داسې دغه شته داسې مچان داسې شته چې په یو کې سوي په یو کې څورته وي یو کې شفاوي بلکې مرض وي نو لکه مطلب مې د خبرې څه ده قرآن کریم خو پرې چې زمونږ حدیث هم الحمدلله د فلکیاتو د ساينس سره مطابق دي خدا خبر یاد ساتي چې ګوره نه زمونږ حدیث د فلکیاتو د پار راغلي دي او نه زمونږ قرآن دا د سره پار راغلی دی دا د هدایت کتاب دی مولوي صاحبانو د قانون دی یو اصول دي تر قیامت چې څونه خلک راځي سبا کیږي په دې کې د لپاره اصول موجود دي نو مولوي صاحبانو دې پورې موږ راورسېدو اوس د الحاد موضوع څه د مولوي صاحبانو د درې خبرې کو بیا سبق بس کو د الحاد موضوع چې دا مطلق مذهب نه انکار کول دي مولوي صاحبانو کا سماوي مذاهب دي سامي مذاهب سامي مذاهبو کې يهوديت دي عیسایت دي اسلام دي مولوي صاحبانو که غیر سامي وي غیر مذاهب وي لکه دغه شان د هندو مت شو بت مت شو سیک مت شو دغه شان جن مت شو مختلف مذاهب دي مولوي صاحبانو نو دغه شان د کې به د الحاد هدف او غرض څه دي مولوي صاحبانو نو د الحاد غرض د مسلمانانو په زړونو کې شکوک او شبهات پیدا کول د الله د وجود نه انکار کول مسلمانان د خپل آخرت نه غافل کول څنګه غافل بس خپل چری بیری کوا دا د پوسټ ماډرنیزم نظریه دوی سوې وای دا فلسفه هم څه اصول لري مولوي صاحبانو دا فلسفه هم څه اصول لري مذهب هم اصول لري بس مذهب او فلسفه پرې بس هیڅ کوم څه چې خوښوي مولوي صاحبانو د اسلام په باره کې شکوک پیدا کول د قران کریم په باره کې شکوک پیدا کول د نبی اسلام پر رسالت باندې دا غوي په مبارک ژوند باندې او دا غوي ژوند مبارک باندې اعتراض کول مختلف اعتراضات داسې شي دي د الحاد دا هدف دی او دا غرض دی نو د الحاد اقسام چې دي مولوي صاحبانو دا به د خیر سبا وایو چې او الحاد مطلق دی دا شانته کې نفسیاتي ملحد دي پکې د ډیزم والا پکې دي دا شانته کې دا ټول به سبا وایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین